السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو تاسو ته معلومه خبره ده چې نن سبا داسې خلک ډېر ملاویږي چې د علماو په بې عزتو پسې راغستې ده، د علماو په بدنامولو پسې راغستې ده. نو د دغې په باره کې شیخ ابو حسان سواتی صاحب یو بیان کړی دی، نو تاسو د هغې دا خبرې واورئ. د دې نه پس تاسو سره یو څو خبرې کوم. زه دې خبرې ډېر زیات ضرور کوم ځکه چې موږ په معاشره کې ځایونه چې د علماو قدر نه کېږي. ما ډېر کسان لیدلي دي چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته به ډیزل مولا وایي. ولې ورته ډیزل مولا وایي؟ ته څه شی د خپل صادر سره خپل غزوات په عالم پسې خبرې کوي چې د ډیزل مولا دی. خطا شوی دی، خطایي به بیانو، خو د دلایلو په رڼا کې په دې کې نه چې دا ډیزل دی که پېټرول دی. بس خبره شو، د دلیل دی. ډیزل والا یا خیټه یا د هغه تصویران جوړول په فیسبوک باندې د زنانو سره، یا د هغه تصویران د ماشومانو سره لګول، یا د هغه تصویر والله چې دغه تصویرونه ته سړی کتلی نه شي دا کوم چې دا حل ورسره دوی کړی. د انډیا د جنکو سره به د مولانا صاحب تصویر لګولی، د بل ځای نه راغستی دی ورسره لګولی. نن سبا چې کمپیوټرو کې څه کېږي دې نه به ډېر کسان خبرې بیا به دا نشر کړي یو مولانا صاحب د جنکو په مجلس کې ناست. عزتمندو تاسو د شیخ ابو حسان سواتی صاحب دا خبرې اورېدلي چې شیخ صاحب دغه وایي چې خلکو د مولانا فضل الرحمن صاحب دا تصویران چې کوم دی هغه کله به د جنکو سره لګولي، کله به د هغې تصویر سره یو څه کړي وي بل څه کړي وي، یعنې د هغې تصویران به دومره چې کوم دی هغه وران کړي وي، خراب کړی به وي چې څوک هغې ته کتې هم نه شي. او حقیقت هم دا دی، کله به د هغې تصویران د جنکو سره لګولي، کله به د هغې تصویران چې کوم دی د خرو سره، او کله به چې کوم دی سپو سره لګولي، کله به د هغې د تصویرانو نه کپړې لرې کړي، کله به د هغه سره یو څه کړي کله بل څه. یقینا که دغه کار څوک ستا د پلار سره وکړي، که دغه کار څوک ستا د ورور سره وکړي، که دغه کار څوک ستا تصویر سره وکړي، نو زه وایم بیا به برداشت نه کې، بیا به ته ډېر په دې باندې خفګان کې. خو خیر دی د عالم د تصویر بې عزتي کوه، ډېر داسې کارونه وکړي. خو انشاءالله یو ورځ داسې شته دی چې قبر ته هم ورتل شته دی، د الله پاک مخې ته چې کوم دی هم ورتل شته دی، د قبر هغه تیرو ته هم ورتل شته دی. انشاءالله دې هغه اجر او سزا به چې کوم دی تاسو ته بیا هلته میلاو شي چې ای دا کار ښه او که بد و، دا کار مونږ ښه کړی او که بد کړی. چېرته عیسایانو خو د خپل علماو داسې بېزتي ونه کړه، چېرته یهودیانو خو د خپل علماو داسې بېزتي ونه کړه، چېرته سیکانو خو د خپل د علماو داسې بېزتي ونه کړه. دا زما او ستا دا مسلمان رالګي خپل عالمان هغه چې کوم دی مسلمان ته هم بې عزته کوي، او نور غیر مسلمو ته چې کوم دی هم پاتې او بې عزته چې کوم دی راولي. خو انشاءالله د دې تپوس شته دی، یو ورځ شته چې د الله پاک مخې ته ورتل وي، نو الله رب عزت موږ د علماو د بې عزتۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.